تا سره 100 لکه روپۍ شته چې تا سره واده وکړي؟ ته ما سره کور ته لاړې پیسې څه ته وایي لکونه کروڑونه ته پیله ورشه ماله یو 2 لکه خو راوړه که نه. ته خو ما سره لاړ شه نو دلته به زه تاله څه راوړم؟ نو کور ته چې لاړه شم بیا خو به خود راکړي، نو اوس راځه دلته راوړه. کیمره به په ما ني، زه به تاله پیسې لاس کې درکړم، ټول میډیا به مخامخ. والله مړه چې 10 روپۍ در سره نشته او ته لکه خبرې نه کالی به ولسونه کې شاروخ خانه بزا دې له به زه کالې 100 توله کوم. 100 تولې کالی در لګي 100 تولې ستا پلار کړی دی ستا مور له؟ زما پلار مور دې خدای وبخښي زه را کومه دی کوي مړه ژوندي ته څنګه بخي خدای دې بې خوباسه. نه نشته او کنه نشته کنه ما یې که ته ژوندي نو بخي سو به تر سو کې یتیم دي د امینو سره نشم کولی ځه وینو ته ګوره تا په لګي وای کی چې رقم نشته یار نشته که نه. زه ما ګوره دونه دا سترګې راته ولې وایي؟ شاروخ خان را نږدې شوه څونه ښایسته دی دا وګوره اوف مګه نو ګوره موږ یې په مینه را نږدې کړو ته ولې سپېړه د ورکړې دې سپېړه مې قبوله ده زړګیه. قبوله. اوهو ته په مینه وګوره بیا دې ولې I love you too وي؟ اله بیا ماته ویلي خبره جوړه شوه. I love you چې د خولې نه وباسې هغې په ځان پټ کوي ما خو هسې ګپ کې ته په خبره مې درته کوله چې I love you too مه وایه I love you خلک وایي. ویلو کنه ماشاءالله ویلو بس دا مینه زما ته لکه بس په دې مطمئن چې مینه سره زه قبول کم شکر د میډیا په مخامخ ټول میډیا په مخامخ زه قبول کم. یاره یو تعویض پې نه کې شاروخ خانه یاره تعویض له خو راغلی ماجي صاحب له د دې پلان مور نوم مې زده کړی دی اوس دې باندې زه داسې تعویض کومه دا به ما سره پوټه اوس ښه مینه کوي. پلار څه نوم دی؟ ولې ته په میډیا کې وایم بیا خلک مور څه نوم دی؟ زه ته ولې وایم زمړه لوخړه اوس زه لوخړم کار سم زه ولې په میډیا سره پلان مور نوم زما د پلار د مور نوم چا وښی؟ اوس زه ولې یاد کړم سره پلان بیا به مخکې به تاله مخکې ماله مخکې خلک یو دغه شي سم ایکسپایر قاید اعظم یې بس زه هر څه یم زه ستا په عشق کې نیونی زه یم نیونې که لیونې؟ نیونی څنګه سوی دی سوی زه صاحب وایي زه ستا په عشق کې نیونې یم نیونې نه وایي لیونې شوې یم. شاروخ خانه دا لیونی ورته صحیح ووایه بیا د سره مینه کوي زه لیونی نیونی نه کنه خدای دې بې خو باسه نیونی یا خدای نو هغه اوس لیونی دونه اسانه مې ته کړه که تا لیونی ووایې بس مخکې د سره واده کوي It's not it's ساکی اوس ورته انګلیش کې مې ورته ویل زه لیونی ووایه لیونی نشي ویلی نو اوس دونه آسان شټ کتونکو دې نشي کولی چې مخکې ورته وایي زه سره مینه او واده کوم نیونې خو وی ته صرف دومره ووایه چې لیونی نو وایي ووایه نیونې نه لیونې نشي ویلی قدرمنو دې سره هم څو خبرې وکړې د ګپ شپ په حواله باندې غوښتل مو دې سره تېرې مرکې شوي دي تاسو ډېرې زیاتې خوښې کړي دي نو د انټرټینمنټ دپاره هم ته یو څو خبرې ریکارډ کړي چې تاسو سره شریکې کړو دا وخت مونږ په جان محمد سرخې دي په دفتر کې ناست یو حاجي صاحب ناست دي دې سره خبرې اترې کوو د دې د کار په حواله خو غوښتلو مو کتونکي بار وایي چې تاسو د مهک سره او د شاروخ خان سره یو مرکه را جوړه کړې نو دې سره هم خبرې کوو حاجي صاحب څنګه خیریت دی خالد جانه د خیر خیر دی حالات سم دي شکر ځان نه وایې ته مهک میډم راغلی وه شاروخ خان راغلی و تېره یو مرکه مې ورسره کړې وه په میلیونو پښتنو خوښه کړې وه او بار راته دغه میسیج راتلی چې دې سره بیا داسې یو مرکه را جوړه کړه نن دې راغلي اوس تاسو خواله ما ته مې اطلاع راغله نو غوښتل مې چې دې سره څو خبرې وکړم او نور ستاسو دا کار مار څنګه روان دی الحمدلله کار خو زموږ ډېر زبردست روان دی او مهک راغلی وه خپلو مسلو دپاره خو بیا شاروخ خان هم راغلو تاسو هم راغلي بدنې دواړو صلاح کړې وه که څه چل هم کړی و خو بس ملاقات وشو جي ستاسو دا راته ووایه حاجي صاحب خلک اعتماد کوي په تعویض باندې او که نه کوي یره د الله په فضل دنیا خلک کوي زمونږ خو تاسو له پته دی جان محمد سرحدي واحد داسې اداره ده حکومت پاکستان نه پېښور های کورټ نه رجسټرډ دی دنیا خلک راځي الله پاک مسلې حل کوي او زه خو هر چا د به هر ویډیو کې ویم چې څوک پهله په الله یقین ساتل پکار دي بیا د چا څه مسلې وي په تعویض ته چا یقین نه یا چا خلکو سره فراډونه کړي پیسې دیوالي وي یو ځل جان محمد سرحدي نوم ازماو کوي درته په خپله پته ولګي څنګه وي دود کا دود اور پانی کا پانی چې لکه تاسو وایئ چې جعلي پیران ډېر دي خلک یې یرولی دي خو الحمدلله په جان محمد سرخدي دغه اعتماد لا تر اوسه پورې برقراره دی الحمدلله جان محمد سرخدي ما خو چې حکومت پاکستان نه رجسټرډ اداره ده 15 کالو نه صرف د پېښور فردوس چوک کې ده جی
نن سبا جعلي پیران د سر د وختونو زیات راغلي دي یو کمرې نیولې وي یو ټیبل یې خوي بس موبایل نمبر یې ورکړي وي او د سوشل ورکرانه لکان ورزي یا نه اخبارونو کې اشاره چلی په 2000 روپۍ دوکه کې ویډیو او 2000 روپۍ ویډیو کې بیا نمبر بس پیسې دیوالي خلکو نمبر واتس اپ بلاک یو کیسه ختمه زمون خو کدا چول جاجي صاحب نمبر بلاک کړی دی یا کار نه شوی کارونه الله کوي زه کوشش کوم خو به ذمہواری ګارانټي کوم خدای نه خاص چکارونه شي نیمه پیسې ول واپس ورکوم د اعتماد برقرار وجه صد حاجی صاحب تاسو پیسې د خلکو په لکه نخره او یا تاسو پیسې واپس کوي یا د خلکو کارونه کیږي په دغه وجه تاسو اعتماد لا تر اوسه پورې برقرار دی الحمدلله خالجانا ته مختلف پیرانو د ورزي خو تا به دا نه کېدلی دي پیرانو کې چې څوک چاته پیسې واپس کوي الحمدلله پهلا کار کوم د الله په فضل خبر ګارانټي ذمہواری کوم یو هغه وی چې الله نه کی پیر بابا به سو کی صحیح ده چې هغه کار ونشي بیا هغه خلکو ته پیسې نه واپس ورکوم دي نو بده وجه د خلکو اعتماد برقرار دی الحمدلله دنیا خلک رابطه کیږي سر حاجی صاحب دا راتو وای زمونږ د کتونکو ته دا ایکسپلین کا پتاویز باندې دا کار کول آیا دا په اسلام کې جایز دی بالکل جایز دي ګوره یو وی ناجیز کار وی چې څوک ناجیز کار کوي سحر کوي جادو کوي هغه ناجیز دی اسلام کې نشته دا اسلام کې نشته زه خو چاته هم چې جادوګر سړي د مور ایمان دی ختمي کیږي مونږ یې کو د الله پاک کلام نه کو قران پاک آیات د حدیث نه کو خو په ګارانټي ذمہواری کوم تر چې سم مسله وی زه خو چاته بار بار هم د دنیا په هر ګډ پہله زما معلوماتو کې بیا را باندې کارو لکه کم چې نورانی علم نه دا خوشته دی کنه په اسلام کې دا خوشته دی کنه دینه خو مونږ انکار نشو کولای ځکه د الله پاک کلام نه تیاریږي او نو بالکل چې چا ډیر خلک وی تعویز دا تاسو دا چې چل کوي د پیرانو نه یو قسم کاپیران جوړ کړي چې دا کاپیران دي چې تاسو ول ویډیو کوي نو مونږ هم دغه وایو چې نورانی علم په اسلام کې شته دی بیا داسې خلک شته چې په معاشره کې هغه په دغه باندې یو ډیر غټ تنقید خالجانه زه تاسو یو خبر وکم مخکې ورځ کې ما یو ویډیو کتا د مولانا طارق جمیل صاحب هغه وایي چې شیعه وایي چې سنی کافر دی سنی وایي چې شیعه کافر دی انګریز وایي چې دی به دوزخ زی زب جنت لازم مسلمان وایي زب جنت لازم هر یو ته ځان ټیک هر یو ته ځان ټیک کاری نو جنت له باخیر زی سو زه هم ته به ته چې دی بزی لکه ستا مقصد دا دی چې د تنقید نه پاک څوک نشته تنقید نه پاک څوک نشه ګوره چې چا سره مخامخ کینی عمران خان پسې به خبرې کوي نواز شریف پسې به کوي خلک صحابیانو پسې کړي دي نو مونږ پیران خو سم نه دي صحیح دا راته وایي حاجي صاحب داسې په نورانی علم کې تاسو له کم تعویذونو خلک ډیر زیات راځي چې هغه تعویذ کی او تاسو کم کارونه کولای شي غم دې کتونکو ته ایکسپلین الله په فضل هر قسم تعویذات کوما یو داسې کار نشم کولای چې چانه ورکشي وي سو کو چیرې لکه سونه ورکه د پیسې ورک دا نه کیږي دا غیب علم کې راځي باقی چې دا هر چا سم مسله وي د مینې محبت مسله وي یا کور کې چرته کې داسې بے اتفاقی وي د چارونو خويندو بجیدات مسله وي یا نن سبا داسې خلک دي داسې مور پلار دي چې داغي بچو رشته په بچپن کې کړی وي او هغه به رضا نه دي سنت طریقه هم دارا شي د الله په فضل خبر ګارانټي ذمہواری والا کار کوم نېشنلټي د چا مسله گرین کارت مسله وي یا بهر ملکونو لړ خلک ډرایوینګ لایسنس لیدي د مسله ده او زیات تر سحر جادو د نن سبا خلکو را دي چې د الله په فضل بذمہواری والا کار کوم ان شاء الله کارونه به الله کې زب کوشش کوم جان محمد سردي نوم یاد ساتي دي قدرمنو داجی صاحب خبره هم تاسو اورئ دی حاجی صاحب ډیر مننه کینه تاسو تکلیف مدر کو تکلیف ما او دا جان محمد سرخدي یو داسې رجسټرډ اداره ده چې دلته کې دغه دې ټولو نه غټ خاصیت دا دی چې دلته تاسو پیسې به نه ضایع کیږي حاجي صاحب وایي چې خدا نه خاص کارونه شي نو پیسې به هم نه ضایع کیږي مې هیڅ سره خبرې کوه مې غب شپ مو لګو لګرانې غشه بخنه غوړو شاهرخ خان سره دیم ډېر غپ لګو دا راته وایا جان محمد سرخدي ادارې ته دویم ځل دی چې راځي سکار دی داسې چې ترازی هو بس زما د کور لګي مسلې مسائل دي زما خکم پیران ل کافي پیران ل تلم خو زما مسلې نه دي حل شوی دلته زراله مخکې زما مسله حل شونه ځکه دوباره رااله کم پیر له وجلاله او هغه سپېسې میسي غوښتیا به ورکی کار به ونه شو نو پیسې به واپس درکولې نه پیسې به نه راکولې په لکاو روپیا نه پیرانو ونته لګول خو دا پیر چې کم دی جان محمد سرحدي دو پیسې هم دومره نالي او کار خکې پیسې کمې جی او چې کارونه شي نو دا وارنټي کارت سه درکړي دي چې لکه بیا به تاسو پیسې واپس ملوي جی جی راکړي بالکل اوس دا راته وایا کنه اخیری شاهرخ خان سره ډیر زیات غپ لګو د کیمرې په شان ناست خپه دی جاړي نو د مینه سره کې کنه مړه تاسو سم تر وخت شاهرخ خان کې ځدل تخپل مسلې راغلی ما جان محمد سرحدي خاطر راغلی ما ورونو تخپل مسلې لرالي نو د شاهرخ خان صاحب هم مسله ده کنه هغه مل کول غواړي مړه تاسو خو ورځي کې چې چرته ځای بس تاسو دا میک نیولې او بس را روان یې که شاهرخ خان دی او کته وزګار خیر نو خلک نور څه کار دی نه خلک دی ګوري خلک خوخي او بل خلک وی چې یره کې دي شي د شاهرخ خان او د مهک وادو شي خلک پدې تم
دا خلکو اسی وهم دی چې زما او د شاهرخ خان به واده وشي دا غلط فهمي لري کوي نه اکثر په دې غب غب کې یو ورځ دا واده وشي ته به ګوره خبر نه والله که وشي نه کی نشي کېدی منو د مهک خبرې هم تاسو وورېدې د شاهرخ خان هم د مهک او د شاهرخ خان نه مونږ دا خبرې صرف په دې نیت باندې ریکارډ کو چې تاسو لږ خوشحاله شئ په مخونو باندې خندا راشي زمونږ پروګرامونه عموما د غریب د یتیم د جړا د بېوسۍ او په دې کې یو کار دا هم وشو چې اجي صاحب سره پکې تفصیلي خبرې وشوې نو د هغه په هغه روزګار په اړه مو تاسو ته تفصیلي معلومات درکړل چې یاره دا اداره څنګه ده نو اجي صاحب سره هم خبرې وشوې دا وخت زموږ د خپرونه پای ته رسي په اخره کې خپل کوربر خالد جان لور کې اجازه د خپل کیمرامین سره د لوی الله په